أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. اے اهل کتاب تاسو په دین کې غلو مکوئ. ولا تقولوا على الله إلا الحق، او موایاست الله تعالی پر ذات باندې الا الحق مگر حق خبره. په دې مبارک آیات کې الله سبحانه وتعالى د يهودو او نصاراو د گمراهۍ او د هغوی د تباهۍ علت بیان کړي، او دا آیات تر دواړو ډلو پورې اړه لري او د دواړو د تباهۍ مشترک علت بیانوي چې دغه دواړې ډلې په دې ګمراه شوې او په دې باندې کافران شول چې په دین کې غلو وکول. غلو په لغت کې وایي د حد څخه تجاوز کول، د یو شي د پاره خپل حد ټاکل شوی یا تر هغه تیرېدل یا هغه ته نه ورسېدل. ورو تاسو یې پښتو کې اسانه یو مثال داسې کولی شو چې یو سړی په کتابچه کې یو خط وکاږي، نو یا تر دې خط واوړي یا ورونه رسېږي، دې ته غلو ویل کېږي. او در حد تجاوز کول چې واوړي دا غلو او افراط بولي، او شرع کښته سي نو دا به تفریط بولي. په اسلام کې تفریط او افراط دواړه حرام دي، او الله عزوجل په دې خپل کلام کې مسلمانانو ته د يهودو او نصاراو د گمراهۍ او د حق د انکار بنیادی وجه په دې خپل دین کې غلو و دا ورته وشود. چنانچه امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه د غلو په ارتباط فرمایي چې په شریعت کې غلو څه ته وایي؟ الغلو فی الدین هو مجاوز حد الحق فيه. او غلو په دین کې دی ته وایي چې تا ته په دین کې یو حد شریعت ټاکلی دی تر هغه سره تیر شي. یعنی شریعت کې شي هر څه ته خپل یو اندازه ټاکل شوی ده، تر هغه انسان تجاوز وکي دی ته غلو ویل کیږي. او غلو انسان د حق څخه اړي او بیا د دین د تباهی او د دین څخه د گمراهی لارې ته برابري. نو دا د عیسی علیه السلام په ارتباط باندې چې دا د الله تعالی نبی دی او د الله تعالی د نبی په ارتباط دومره عقیده کافی و چې دا د الله تعالی بنده، د الله تعالی رسول، او الله تعالی د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه به پلار پیدا کړ. دا د مرتبه اوس هغه ته د الٰه مرتبه ورکول دا تر حد تجاوز دی غلو، او هغه د نبوت تر درجه راکښته کول العیاذ بالله ولد زنا بلل، مجهول النسب بلل، ساحر بلل، العیاذ بالله نور داسي نسبتونه ورته کول دا به تفریط دي. نو عیسویانو د حضرت عیسی علیه السلام په تعظیم کې غلو وکړ تر داسې اندازې چې هغه الٰه وګڼ، او يهوديانو به د هغه په اهانت کې غلو وکړ تر داسې اندازې چې هغه العیاذ بالله ساحر ولد زنا وبلی، او د پرمور پاکه مریم مطهره باندې د زنا نسبت ولګوي، او هغه د هغه ټول خاندان یې معیوب ګڼه. نو په دواړو صورتو کې غلوی دوی د حق څخه واړه. نو کله چې قرآن د يهودو د تباهی او د هغوی د اسلام څخه د انحراف او د آخرت د دنیا د خسارې عمده علت بیان کړي چې هغوی په دې خپل دین کې غلو وکړ، نو اسلام پر مسلمانانو د شریعت پر حدود باندې کلک پابندي ولګول، او خپل مسلمانان یې پیروان یې په دې باندې کلک امر کړ. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت په دین کې د غلوی څخه په ډیر شدت باندې منع کړي او په ډیر تاکید یې منع کړي، ځکه غلو انسان د حق اړي او گمراه کوي. په دې ارتباط باندې ما څه احادیث را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت د غلوی څخه راګرځولي. نو عنوان ارجو غلو په دین کې د انسان د گمراهۍ او تباهۍ سبب ګرځي. په دین کې غلو کول، په دین کې تر شرعي حدود او شتل دا د انسان د گمراهۍ او تباهۍ سبب ګرځي.
چونکه يهود او نصارا د گمراهي او تباهي په وجه باندې چې د هغوی د تباهي او گمراهي اصلي سبب هم دا غلو فی الدین و او ټول انسانانو ته د يهودانو او نصرانیانو گمراهي او د حق او مشتل معلوم دي. چنانچه تر قیامت پورې عیسویان دانش ثابتولای چې موږ د عیسی علی السلام په ارتباط څنګه عقیده ده. یعنی په عالم کې وای هیڅ داسې یو قوم نشته چې دومره زیات اختلاف دی په یو عقیده کې ولري لکه دا عیسویان چې دي. چنانچه ابن کثیر رحمه الله یو قول را نقل کړی دی چې دا مشهوره ده چې کچيري لس عیسویان پر یو مسله سره راجم شول خامخا د دوی رائے ولسی، یعنی دوی اتفاق هیڅ کله نشي درلودل او نه يهودان په ټول وخت کې خپل باطل عقیده ثابته وایي. نو په همدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته فدی ارتباط د پوره احتیاط تاکیدی امر کړی چې زما امت تاسو په دې ارتباط ډېر محتاط اوسئ او خپل امت کې د غلو فی الدین څخه سخت منع کړی. نو عنوان یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د غلو فی الدین څخه منع کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت په دین کې د غلو او تجاوز څخه د شرعي حدود افاته د تجاوز څخه منع کول. مشکات شریف کې باب الاعتصام بالکتاب والسنه دریم فصل آخری حدیث دی د ابو ثعلبه الخشنی رضی الله عنه چې امام دارقطنی رحمه الله را نقل کړي. ابو داود هم هغه تورته احادیث نقل کړي. عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه ابو ثعلبه الخشني رضي الله عنه واي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ان الله فرض فرائض یقینا الله عز وجل فرائض فرض کړي دي پر تاسو باندې فلا تضيعوها تاسو فرائض مضایع کوي، یعنی پر خپل وخت یې ادا کوي، پدې کې نقصان او کمزوري مکوي، سستی مپکش کوي. وحرم حرمات فلا تنتهكوها او تاسو ته حرمات حرام شان حرام کړی دي فلا تنتهكوها تاسو د الله تعالی حرام سی شان مماتوي، یعنی تاسو د هغه په کول سره د حرمت لمنځه موړي، بس پر هغه اصول چلیږي. وحد حدودا فلا تعتدوها او الله تعالی تاسو ته د دین په هر شي کې یو حد ټاکلی دی، فلا تعتدوها د حدود تجاوز مکه. د سنت درجه ده، سنت ته د فرض درجه مور کوي، د فرض درجه د فرض درجه ده، د فرض درجه د سنت درجه ته مرکشته کوي، د واجب درجه د واجب ده، د هغه درجه د واجب پر درجه باندې پریږدي، او د مستحب درجه د مستحب ده، تر دې تجاوز مکه. په دې ارتباط به ان شاء الله تفصیلی خبره راځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وسکت عن اشیاء الله سبحانه وتعالى د ډیر شأن څخه ساکت پاتې سوی من غیر نسیان بلا هیر، د الله تعالی څخه شی نه هیریږي، خو الله تعالی ډیر شأن نه دی بیان کړی. فلا تبحثوا عنها تاسو د هغه په تلاش کې مګرځئ چې الله تعالی نه دی بیان کړی، تاسو یې مو بیان. الله تعالی د یوسف علیه السلام او د مصر د عزیز د کوروالا یادونه کړې، د هغې نوم یې نه دی یاد کړی. تاسو یې د نامه څه کوشش کوئ چې خامخا یې کوشش کوئ، یعنی کوم شان چې الله تعالی نه دی ذکر کړي او د هغه څه یادونه نه ده کړې. الله تعالی بیل دی چې یرسوي نه دی نه ذکر کړي. فلا تبحثوا عنها تاسو د دې څه بحث مکوئ، هسې بې ځایه تلاش، بې ځایه کمزوري خبرې په چاپ سیمه مشوره کوي. د پیغمبر علیه السلام دغه یو حدیث موږ د پاره کفایت کوي. نن چې په موږ کې څومره بدعتونه، څومره غلطي د درواغو قصې، بې ځایه واقعات، غلط مسائل، دا په دې وجه دي چې موږ د ځانه قصې راایستې دي. هسې چې په یو کتاب کې موږ قصه لیدلي، په یو نبي پسې تړو، په یو ولی پسې تړو، په صحابي پسې تړو، او پر کمزور شان مزوري او زور لګو چې څنګه یو کمزوري شی ثابت
الان کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څه بحث مکو، ځکه الله تعالی نه دې ذکر کړي او الله تعالی ستاسو څخه د دې پوښتنه نه کوي. اوس په قبر کې الله تعالی ستاسو څخه دا نه پوښتي چې تا زلیخا پیژندل کدي نه پیژند، دا اوس د یوسف علیه السلام کوروالا وکنه او نه ستاسو څخه الله تعالی د دې سوال قیامت په ورځ باندې. مشکاتم دا حدیث را نقل کړی دی صفحه 22 کې. امام احمد رحمت الله علیه دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه د پیغمبر علیه السلام دا حدیث را نقل کړی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا تطرونی، تاسو ما ملوړوي، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لکه نصاراو چې عیسی ابن مریم لوړکی تاسو ما دغه سمل وړوي، یعنی ما ته خدایي صفات ما ثابتوي، بلکې فانما انا عبد، زد الله تعالی بنده يم، ما ته د عبدیت صفات ثابت کی، ځکه د عبدیت صفات تر ټولو بهترین صفات دی. نو ما ته تاسو بلاغت صفات ما ثابتوي چې څوک می عالم الغیب بولی، څوک می مختار کل بولی، څوک می نور بولی، او څوک راته د او غزای ناری وهي لکه الله تعالی ته چې څوک आवाज کوي دا مکوي. فانما انا عبد، زد الله تعالی بنده يم، فقولوا تاسو دغه نوایاست عبد الله، د الله تعالی بنده دی، ورسوله، د الله تعالی رسول. دا زما درجه ده، مې تر دې درجه کښته کوي، مې تر دې درجه لوړوي. د نصاراو پر کم ما ته بلا بد مرتبه محاسب. څنګه پیغمبر علیه السلام د خپل امت منع کوي د دې شان؟ دا حدیث امام بخاری، امام احمد رحمت الله علیهما دواړو را نقل کړ. ابن مدینی رحمه الله وايي دا صحیح الاسناد حدیث دی. دا دوا دریم حدیث. د حج په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته ویل چې یو څو ډبرې د دې جمرات د پاره ما ته راجم چې زداغه شیطانان په اولم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خو صحابي وو، د پیغمبر علیه السلام په مزاج او طبيعت خبرو، نو یې نه ډيري غټي نه ډيري کوچني متوسطي ډبرې او تراټولې چې دا په ګوته باندې غرزول کیږي. نو دا یې ورته راټولې کړې او پیغمبر علیه السلام ته راوړې. پیغمبر علیه السلام چې ولیدل ډېر خوند ورکړي او ډېر خوش کړي او بیا یې ورته وفرمایل بمثلهن، یعنی امت دې هم دغه ډبرو په مثل باندې ډبرې جمع کړي. بمثلهن دغه برکه مډيري غټي ډبرې راخي او مبيخي دون نکی بلکې متوسط ډبره چې تا پر نوک ځایږي دومره اندازه ډبره دار اخلي. بمثلهن او بیا یې فرمایي اياكم والغلو في الدين، اياكم ځان وساتي والغلو د تجاوز څخه، د حدود څخه، د تیریدلو څخه، د غلو څخه په دین کې. فانما هلك من قبلكم بالغلو في دينهم، نو یقینا کوم خلق چې تاسو نه مخ کې هلاک سول هغه په دغه هلاک سول چې په خپل دین کې د حد تجاوز کړ. فانما هلك، یقینا هلاک سول من قبلكم هغه خلق چې تاسو نه مخ کې و بالغلو في دينهم، د وجه د زیات تجاوز څخه په دینهم په خپل دین کې. دا حدیث معارف القرآن کې مفتی محمد شفیع صاحب را نقل کړي. څلورم حدیث عن انس بن مالک رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه فرمائے ان رجلا قال یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا. انس بن مالک رضی الله عنه وای یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اے محمد صلی الله علیه وسلم یا سیدنا ای زموږ سردار، وابن سیدنا ای زموږ د سردار زویه، وخیرنا ای زموږ بهتره، وابن خیرنا ای زموږ د بهتر زویه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا ایها الناس، ای خلقو علیکم بقولکم، تاسو خپل خبرو ته پام کوئ، تاسو خپل خبرو ته پام کوئ. ولا یستهوینکم الشیطان،
شیطان دی تاسو غلوی نه، شیطان دی تاسو نه غلوی، او شیطان دی تاسو د حق خبرې څه نه اړي. انا محمد ابن عبد الله، ز محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله زویم، عبد الله ورسوله، د الله تعالی بنده او د الله تعالی رسول یم. والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. فالله دې مې قسم وي زه دا نه خوښوم چې تاسو مال وړکئ، ان ترفعوني چې تاسو مال وړکئ فوق منزلتي التي انزلني الله، چې ما تر هغه مرتبه چې الله تعالی ما ته راکړې ده تر هغه مال وړکئ. فالله دې مې قسم وي زه دا کار نه خوښوم. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه را نقل کړي. مطلب دا چې ما ته بالابود مرتبه ما ثابتوي او ما د ځانه کیسې راپسې جوړوي او ما د ځانه دروغونه راپسې وایاست. زما چې څومره مرتبه ده چې د الله تعالی بنده او د الله تعالی رسول یم، بس دا زما مرتبه ده، تر دې مې مه لوړوئ. دا حدیث امام احمد، امام نسائی او ابن حبان را نقل کړي او وروسته دي کې اسناده صحیح علی شرط مسلم. دا حدیث اسناد صحیح دی د مسلم شریف پر شرط باندې. دا پنځه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تجعلوا بیوتکم قبورا، ازما امت خپل کورونه قبرونه مګرځوي. ولا تجعلوا قبر عیدا، او زما قبر میلګا مجوړ، زما پر قبر باندې اختر مکوي چې اسمو د عید میلاد النبی د فار ترتیبونه جوړ کړي. ولا تجعلوا قبر عیدا، او زما قبر اختر مګرځوي. وصلوا علی، فرما درود وایاست، فرما درود وایاست. فان صلاتکم تبلغنی حيث كنت، ځکه ستاسو درود ما ته را رسیږي چیرې چې تاسو یاست. فرما درود وایاست. مشکات دا حدیث را نقل کړی دی صفحه و اتیا. شپږم حدیث پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. د الله تعالی دی پر يهود او نصاراو لعنت وي چې د خپل انبیاو قبرونه مسجدونه ګرځوي، د خپل انبیاو قبرونه مساجد ګرځوي. مشکات صفحه نشپت. علی قاری رحمه الله په مرقات کې دغه حدیث په شرح کې دی چې یا خود دې معنا دا ده چې د خلقو د انبیاء علیهم السلام قبرونه مسجدونه ګرځولي و، قبرو ته سجده کول، او یا دا معنا چې د قبرونو څخه داسې عقیده درلود لکه د الله تعالی څخه چې سره عقیده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر يهودو نصاراو د دغه عمل په وجه لعنت وي. نو کدا عمل په موږ کې موجود وي او قبرو ته مریضان پر استلی په میاشتو او پر قبرو باندې توافونه کوو او سجدي ورته کوو، نو بیا به د الله تعالی د پیغمبر دغه لعنت چاته متوجي. په دا وخت کې به دغه کس بیا د قیامت په ورځ د پیغمبر علیه السلام د شفاعت مستحق وګرځي. نو پیغمبر علیه السلام د دې څه منع کړ. او کتا سواست چې دا نسته، داستا پر دې قبرو توافونه ستا، مریضان په میاشتو ورته پراتی، داستا بالکل ستا. دا هیڅ تعجب وړ نه. ما په خپل سترګو خلک لیدلي چې قبر ته سجده کوي. اوم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اللهم لا تجعل قبري وسنا، اے الله عز وجل زما قبر بت مګرځو، یعنی داسې مګرځو د زما قبر چې خلک لکه د بت عبادت کوي چې زما عبادت کوي. اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد، اے الله عز وجل زما قبر ته بت مګرځو چې عبادت یې کول کیږي. اشتد غضب الله على قوم ان اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اشتد غضب الله، د الله تعالی عذاب او غضب سخت سوی دی پر هغه قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، چې هغوی د خپل انبیاو قبرونه سجدګاه او د سجدي ځای ګرځولې دي. پر دغه قوم د خدای عذاب دا سخت سوی دی. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی. مشکات را نقل کړی دی صفحه 102. اتم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ارأیت لو مررت بقبری. دا د حضرت قیس ابن سعد رضی الله عنه حدیث دی. قیس ابن سعد حیره ته تللی
حالته ولیدل چې خلکو خپل سردارانو ته سجدي کولې، مشرانو ته سجدي کولې. نو دی وای ما په زړه کې دا د ځان سره وویل چې د دې ټول خو پیغمبر علی السلام د دې مستحق دی چې سجده ورته وشي. نو کله چې راغلم پیغمبر علی السلام ته وویل چې آیا موږ ته سجده ونکو؟ وای پیغمبر علی السلام راته فرمایي ارایت لو مررت بقبر اكنت تسجد له؟ تما ته دا وایه کچيري ته زما د قبر سره تیرې دلې اكنت تسجد له، آیا ته زما قبر ته سجده کوې؟ وای فقلت ما ورتو الا یا قبر ته سجده نکو. فقال لا تفعلوا، نو دا کار په ژوند کې مکو. لا تفعلوا دا کار مکوي، دا کار مکوي. لو كنت امر احدا، کچیر ما یو څوک امر کولای اي يسجد لاحد چې یو چاته د سجده وکړي، لامرت النساء اي يسجدن لازواجهن، نو ما به شذ امر کړی وای چې خپل خاوندانو ته سجدي وکړي. لما جعل الله لهم عليهن من حق، ځکه چې الله تعالی د نارینه لره د خاوندانو لره پر دې شذ خپل حق پیدا کړی. مشکات صفحه 202. یعنی د دې باوجود چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت منع جنې کول، یعنی دا خو هیڅ امکان نه لري چې د الله سبحانه و تعالی څخه ما سوا دی بل ته سجده وشي. کبل فرض د سجدي اجازت ما چاته کولای، نو صرف د خاوند د پاره به کوروالات اجازت کړي. نو زما په ژوند کې ما ته سجده مکو، قبر ته مکو. امت څومره منع کوي او څومره په شدت ورته فرمایي. بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عن انس رضی الله عنه، حضرت انس رضی الله عنه وايي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فرمایله به لا تشددوا على انفسکم، پر خپل ځانو باندې سختی مراولي، د شریعت حدود مماتوي، د شرعي حدود څخه تجاوز مکوي. هڅه د ځان عقیدی او د ځان احکامات پر ځانو مېږدي. فشدد الله علیکم، الله سبحانه و تعالی به بیا پر تاسو سختی راوړي. فإن قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، ځکه یو قوم داسې و چې پر خپل ځانو یې سختی وکړل، فشدد الله عليهم، نو الله سبحانه و تعالی پر هغوی سختی وکړل. فتلک بقایاهم، دغه باقی پاتې شوی خلق دي د هغه قوم چې تاسو یې ویني په صوامع و دیار، په کلیساو کې او په دې وطنونو کې دغه بقایا دي، دا دي تاسو یې ویني. ورهبانیت د ځانې دینداری را استلې ده، ابتدعوها چې دوی دغه دینداری د ځانه جوړ کړي. ما كتبنا عليهم، الله فرمایي موږ پر دوی نه دا فرض کړي، دوی د ځانه دا طریقه را استلې. نو پیغمبر علی السلام فرمایي چې تاسو دا کار مکوئ، ځکه دا کار که تاسو کاوه بیا به مو دغه سي مزاج وګرځي او بے ځای به بسختی کې لویدلی یاست. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه را نقل کړي. نو دا نه احادیث دي تقریبا یا لس احادیث، د دې په ارتباط خو به ډیر احادیث، نو مال دا لس به کفایت وکي. تلک عشرة کامله. بیا به ان شاء الله دا چې دغه غلوه په انسان کې څنګه پیدا کیږي، اسباب یې څه دي، آینده به ان شاء الله پر دې اسباب یې ژغیر. بیا به د غلوی پر اقسام باندې ژغیر. دا موضوع به کېدای شي څو ورځې تفصیلی شي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب.